عزتمندو پیچ ټولو دپاره ده، ټولو د پالټیو دپاره ده. هر سړي کرام عزت احترام به چې کوو، خو که چېرته اکه سچ راغی په ذات مې د قسمي چې خپلې پالټۍ مې په قربان کړي دي، دا خو ته ملا اله ګرام یا ملاماتې چې ووټ دې چېرته ده خلکو نه په چټي تا ته ما ووټ دې پاره در تا خو ما تر تیاره چې زه شریعت ته روانه وم. نو خیرباد بای امرو نوجوان طبقه چکسو 80% عمران غلامی نه خلاص کړي او 20% د خدای داسې په باړ چې بونځي لکه وکړه چې پیدا نه وړل. زه مفتي انور ته حیران یم. مفتي انور صاحب لکه مروه تا ته ووټ دې پاره درکړی ده چې تېشه به شریف ته ورکوه چې ما باندې ګران علم له وجې نه کردار له وجې نه یې باندې ګران. دې مطلب خو دا ده چې مولي صرف د فضل رحمان مولي ده، ولې دا شیراني صاحب مولي نه ده، طارق جمیل صاحب مولي نه ده، حافظ حسین احمد مولي نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو یو ځل بیا فرمان مروت د مروت کمیونټي اواز پیش سره مخامخ ته. عزتمندو یقینا روزې دي ډېره مبارکه میاشت ده او ویډیوګانې اکثر موږ داسې لیمیټ کړي دي. بهرحال زه اکثره لکه مصروف غوندې روزه ده، خو یوه خبرې بېګا ډېر زیات داسې هغه ما کوم انداز بیان چې کوم دا چې روزي شي ما مجبوري وګڼله چې دا ویډیو تېزې وکړم. دلته یو کس ته بله وجې چیرې یو پوسټ سلولی و چې مروت کمیونټي ان فالو کو دا یک طرفه فیصلې کوي، ون پارټي کوي، ایوې پارټۍ سره دولکه وابستګي ده. عزتمندو موږ ټولو نه اول به زه دغه سړي ته دا ووایم جمعیت چې ته یې جمعیت چې قرباني داستان کماته ته تېر که قسم په خدای چې ګوته به خولې شون سې په سن 70 چې وار و ما خو انفالو کوې تا د انفالو باندې دومره نه یې ګوډ لکه د سږو چې سپین وبرېښېږي. خو خبرې وار و حقیقت دا ده. ټولو عزتمندو درخواست ده ما یو ویډیو خامخا وار وننه دا زه یو ریکویسټ ته کوم چې تاسو ته حقیقت پته ولګېږي چې حقیقت څه ده په میدان څه دي. نو عزتمندو د مفتي محمود سره موږ تره شیخ امان الله میرنواز ایډوکیټ وغیره خیر محمد ډوډاوال دا ټول کسان په سن 70 چې د پیپل خلاف وروتل او درې میاشتې جیل تېر که. خو دغه مفتي محمود چې او د دې فضل رحمان چې دومره غیرت نه و چې دغه لیډر یې پته کړې وله چې 3 میاشتې ورسره تېر که. اته نن د رسۍ نه فارغ سلې او ته به خلک انفالو کې هو از یو واټ اینډ هو از یو. اوس زه د جمعیت علما اسلام د جعلي سنت والجماعت او د څوره اقتدار چې پالټۍ دي ټولو ته سلام کوم. خو انفالو والا ته په ما د فضل رحمان مولي سلوټ مه کوه، ولې ته نه یې خبر، ولې تا ته پته نشته چې فضل رحمان مولي نن په امریکې سره څرنګه ګډ جوړ یې وکړ عمران غوندې دلیر سړی حقه سچ نه ما منې کوه. په ذات مې د قسمي دا پیج ما خلاص کړی دی حقه سچ پاره ده. که ملا په رښتیا باندې اوس به په ده ولاړ که عمران په عمران باندې به ولاړ یم، ولې ته نه یې خبر. مفتي محمود نن شیخ محمود قریشي څه وویله چې دغه اوسنیت څه کولی او بار یې باسلی و جوړ سوی و. چونکې نن دنیا چې تاسې وګورو نن ټویټ کوي راول ګاندي موري ته ټویټ کوي چې تا ته څه ضرورت چې دونه ټینکونه ورته اخلې 10 کروړه روپۍ په دې خلکو لګېږي. دا څومره د شرم او د دوه خبره ده. بل ایګن آباد زه مفتي انور ته حیران یم. مفتي انور صاحب لکه مروه تا ته ووټ دې پاره درکړی ده چې تېشه به شریف ته ورکوه. دا څومره سوالیه نشان ده تاسې دپاره. نو قسم په خدای له چې زه تا ته دا وایم چې ما باندې ګران علم له وجې نه کردار له وجې نه یې باندې ګران. که یو پرده مې دې ښکاره کړله په خدای قسم که چا تا پسې د امامت زړه وسه تا د ډالر خوند درکوي بحیثیت یو ملا ته ډالر و دغه ما ته نه راکوي خوند. لکه مروت سودا کوي مفتي انوره لاړلی شیخ شهباز شریف ته نن ته ووټ ورکوي. نو دا ټولې کیسې موږ یوه طرف ته کړلې او د عمران خان موږ سچه باندې وګاڼه چې واقعي دا یو لیډر ده او دا یو نیډر بې باک ده، نه جوکنے والا نه بیکنے والا. او عمران خان سره موږ واده ده چې قسم په خدای ده چې تا خو یو سوال په عوامو وکړه چې تاسې ما سره یو که نه یو موږ چې کومې تیرې غلطیګانې دي تیر ویر رات گئی تے بات گئی. قربانیوں کی داستانیں ہم نے چھوڑنی ہیں، قربانیوں کا سمندر ہم نے پار کیا. دې ملا دې پیپل پالټۍ دې نون والو ته به زه ته ورشم ځاوري چې تا غیرت څه چې تا ته ما ووټ درکړ اسلام په نام اته لاړلې هلته او ور دې که شهباز شریف بندو. زه د عوامي نیشنل پالټۍ هم ډېر شکرګزار یم او ډېر لوی غیرتي خلکو ما ډېره لوی واسطه وله ورسره. و چونکې امیر حیدر خان وتي ته ته وګوره ده نیکه څه ویلله
نو د نیکه ماته یو شعر یا څه غني خان په سن 37 چې غالبا ډیټ ماته نه ده یاد نو عزتمندو د یو شعر ویلی و چې ماته د جنت کیسې او ځان ته د دنیا حساب دا د عجیبه حساب دا د عجیبه کتاب زه په مستې سور کافر ته په حوصلې سپین ملا ما ته په فتوا عذاب تا ته په دوکه ثواب او هی د عدالت ربا دا لوبه خو ورانه کا نور که څه کوې که نه خلاص مو دغه ملانه کا کتاب چې غني خان ویلی دي انني کا سره ته بیا ایک زرداری سب پې باری دا ټوله د شرم خبره ده نو تا ته زه دا وایم ما که ته انفع وکړې که نه مې کتاب باندې ما څه فرق نه پرېوځي خو ما حقیقت نه ما اړوه دا جمعیت چې قرباني سوره دی ما سوره ته وشړه راځه میدان ته وځه تا د جمعیت سره زه قرباني در وشم خو تاسې قرباني خلق نه یو ولې دې مطلب خو دا ده چې مولي صرف د فضل الرحمن مولي ده ولې دا شیراني صاحب مولي نه ده طارق جمیل صاحب مولي نه ده حافظ حسین احمد مولي نه ده ته ما باندې د دغه سړي پیروکاري کوي چې کله به ویله ښځې حکومت نه څه وته ښځو سره ناست دي دا ته ته وایي عزتمندو مروتو که دغه سړي ته دغه لیډر ته دغه عمران 10 کروڑ روپۍ ورکړی د اخبار چې لیکلي نو لای چې عمران رحمت الله علیه او چلو تا خپله پالټۍ د مبارک دې سه عمران خان نمبر دا یو شي زار زنده کوو چې ټیک د حکومت خو دې قربان که خو 80% خلکو ته د غلامی نه دې آزاد کړه 80% 20% باڑ میں جائے دفع کرو اس 20% کو जिन्होंने अमेरिका के सामने सर झुकाया 12-13 महीने कुर्सी के खातिर तलाश से तब अली में तब गलत कार कभी ता तो कुम इस्लामी इजाजत दर कही चतन लाट सब बादशाह खान वाई چې پښتون کوم وړ عمر مذهب باندې دوکه سلای ده ان شاء الله بیا باندې دوکه کېږي پښتون دا ته ماته بیا دا کتاب نشان شو راوا کته مې په دا مخ باندې نو وستلې عبادت دې خاور نه تعلق نه لرم خبر ہے عمران نہ دا بات تک اور سچ کی ہے بات عمران خان کی نہیں کی اس کی حکومت چلی گئی حکومت گئی نہیں ہے حکومت آ رہی ہے اس کی نئے روپ کے ساتھ عزت مند سخت ظلم کو دے 13 سیاستدانوں کا پیپل پارٹی دا کا جمعیت علماء اسلام دا کا عوامی نیشنل پارٹی دا اور عوام سره ډیر زیاته او کو مخ اشیار کو د دو خلاف داسې چکسو لکه یورپ خلک چې پرون عمران پاک چې چکسي لړ څومره د آفرین دنیا چې واحد وزیر اعظم د 31 ملکانو چې روډونه باندې اته په اکشن اړې وکړلې چې دا په حق دان الحق ناری دی په باندې نو عزتمند دا یو قصد غدار او طبقه په سر وتلا دا ادا ډاکوګان مولانا صاحب ته دې ډاکوګانو سپورټ کوي ته ډاکو سللې څوک وایي چې ته ډاکو نسللې غل چور کا بیٹھا بھی چور اور چور کا سپورٹ کرنے والا چور نو یاد ساتو مفتی انور صاحب تا ته موږ وړ دې ما عزتمند ویډیوګانې کړې دي یقیني چې هشام خان نه ما ګیله ده هشام خان ما ته چار نه وکړله عوامو ته خدا مې چیرې نه دي ویلي چې هشام خان تکړه سړی نه ده ما د جمعیت په خولې اعتبار کاوه چې دا ملاګانو پالټۍ ده خو عزتمندو کردار عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تلاړلې ما ته اسلام آباد چې د امریکې په سازش باندې ما د سالمیت سوداګانې کوي ما په سالمیت باندې ته سوداګانې کوي ما ته وزیر اعظم الیګل چوړوي تا ته ما ور دې پر در تا خو ما تر تیاره چې د شریعت ته روانه نو خیربات بای امروتو د پی ډی ایم چې چا تعلق داسې مخالفت وکړو ور وسګور راتلونکي د سترګې مو پټېږي الله بل تاسو نه پته کوي امر بالمعروف چې تاسې سچ سړي سره ورنه ودرېدلو نوجوان طبقې چیکسو 80% عمران غلامي نه خلاص کړي او 20% خدای داسې به باړ چې بونځي لکه وکړه چې پیدا نه وړل نو دا نوجوانانو درخواست کوم مخ ته شیر کو دغه سړي ته وته چې ما پر قابل قدر خو دا ضروری نه ده چې ملای به بدای جنتی تا خبرو مطلب دا ده چې عالم به بدای جنتی ازما چې عمل دی نه صحیح کته ملان داسې شیطان څومره علم کوم چې ته په لاړ نو عزتمند موږ خبرو کوونه مقصد هرگز دا نه ده چې موږ د چا پالټۍ بدنامي وکړو موږ د جمعیت ډېر پوښتنه دی باندې چلولي دي خو چې اکه سج جنگ راشي په ذات مې د قسمي چې دا خو جمعیت ته چې نعوذ بالله ډېر کلک شي دا بیا مخ نه ور واړو نو عزتمندو موږ دغه سړي ته وایو ان فالو کنه فالو دا تا مرضی ده
موږ ته دا مرشه وته دا سیاست ته لیمیټ و دوره پورې و نو موږ دې په رحمان مولي ګوره نن راول ګاندي ته لاړ شه دی رسول ګستاخ رسول عزتمندو ګستاخ رسول نن خوشی اظهار کوي مولانا فضل رحمان کوي امیر حیدر خوتی کوي زرداری کوي او نواز شریف دواله کوي ټول پی ډی ایم نن خوشی اظهار کوي انډیا خل جلوسونه باسي نو دا دیګه ملګری دي کنه دي خدای سالي دلای دا په قدرتو معلومیږي خدا کا سیدا عزتمندو موږ ټول اخر چې دا وایو چې موږ عزتمندو پیچ ټولو دی پاره دا ټولو دی پالټیو دی پاره دا هر سړي کرام عزت احترام به کوو خو کچیر ته اکا سچ راغای په ذات مې د قسمی چې خپل پالټۍ مې په قربان کړی دي دا خو ته مالا اله ګرام یا ملامات چې ورته چیرته دا خلکو نه بچی نو مفتی انور صاحب بایسیت تا ته دی لکی مروت چې پی ټی آی خلکو هم ور درکړو ان سیټ چې ما سره اند ریکارډ دي نو مفتی انور صاحب په تا باندې سوال کوم عوام سره خو به جواب درواغ ورکې الله به د چیرې نه کی معاف ما اوس په 3:30 بجې ته سمري چې ولیدلې اتا شباش شریف ته ووټ ورک ما د په ذات قسمی چې مفتی انور صاحب ما په حقوق د ډاکا وکړه ما سره د دومره جبر وکړه چې تا به زه پرواز اخرت باندې بدل ګریوان نه نیسه او په ډګر باندې وایم کوم نه والله تا ته موږ ووټ دی بار درکړو چې د شباش شریف ته ورک ووټ تا به کرونو روپۍ اخیستی یا به تا د بل منډایي مالک چې راته سره د بل منډایي وال د سوداګر چې د سره دغه ته خرڅ کړای ما ووټ جواب به راکوې قرار دې نه که قسم مې په خدای عزتمندو دنه بیا زه پرواز آخرت پته کوم چې دې معصوم عوامو تا ته ووټ دې پاره درو چې ما ته به اسلام راولیا اتا امریکې غلامي تسلیم کړله ته ما غلامي پاره لښلاولې داسې منې سه دې علاقې نه بیا د جمعیت والو لکه مور دي نه مو چې صبر ده دا د موږ په حقوقو ډاکه وکړله او دا به د چیرې خدای پاک نه کي معاف دا روزې رمضان ده چې که عزتمندو یقینا مخته شیر کو او موږ پر ټولې پالټي عزتمندې دي خو که سچ مولوي صاحب خبره راغله دا خو ته یې چې د تا غوندې سر زر نه ځي بیا جانې دو باړ مې جایې ډېره مننه